کتونکو سلامونه زما نوم محمد ابوبکر بختیار خان او نننی پروګرام زما پاک آرمي دی. څنګه چې تاسو ته پته ده آرمي پسې پروپیګنډې کېږي، آرمي د خلاف خلک خبرې کوي، وایي آرمي څه شي نه دی، آرمي اهمیت نشته. د دې لحاظ سره ما زما یو ملګری محمد علي خان راوستی دی ځان ته ټول نه پهلې خو به ستاسو ډېر شکریه ادا کوم تاسو دلته کې راغلی، ستاسو مصروفیاتو کې تاسو موږ یو ټایم راکړو چې دلته کې تاسو راغلی. نو لومبی سوال زما تاسو ته دا دی چې د آرمي زمونږ په ملک کې څه اهمیت دی او د نور ملکونو کې څه اهمیت دی؟ جی وعلیکم السلام. لومبی خو بس تاسو شکریه ادا کوم چې تاسو مالا ټایم راکو. بل دا ده چې آرمي ډېر زیات اهم کردار ادا کوي په غونډو ملکونو کې چې کوم ملکونه سره فوج ني هغوی برباد دي، هغوی بیا نقصان کېږي، هغوی نور ملکونه پې حملې کوي، نور ملکونه ورپسې ورځي او هغوی ملک باندې کوي ځکه چې هغوی سره فوج ني. بل چې کوم ملک سره فوج وي نو هغوی بل ملکونه پې حملې نه کوي ځکه چې هغوی ته به بیا نقصان کېږي. موږ به لومبی مثال والو د افغانستان، هغوی سره خپل فوج نشته، امریکې پې حملې کوي، امریکې پې حملې کوي، هغوی کمزورې ګڼي نو هغوی باندې حملې کوي، خو هغوی خپل کسان لکه دهشتګردان یې کوي نو هغوی سره خپل ویپن شته نو هغوی خو بیا لږ ډېر څه وکړي. او بل دا ده فلسطین چې هغوی سره بالکل څوک شته یې نه ورسره هتیارونه شته او نه ورسره فوج شته. نو اسرائیل پې لګاتار حملې کوي او کوشش کوي چې دا فلسطین ته والي او دا کسان مړه کړي. ښه محمد علي خان زما تاسو له دویم سوال چې کوم دی هغه دی چې لکه یو ملک چې خرابی نو هغې کې به ته څه کوې، حالانکې پاکستان هم داسې وایي که نه، نو په دې کې د آرمي څه کردار دی، آرمي ته به څه کېږو نه؟ لومبی خو به مونږ مثال والو د انډیا چې خرابی نو هغې کې دا مودي چې دی د پریزیډنټ پرایم منسټر نو هغه هندوانو او مسلمانانو کې جګړه راولي. هغه هم کار دا دی مسلمانانو پسې خبرې کوي، مسلمانانو پسې رټه سپېرې وایي، مسلمانان تنګوي چې څنګه جموں کشمیر کې دی. جموں کشمیر کې هغوی باندې جموں کشمیر ورته څه وایي نه، خو بیا مودي هغوی پسې کېږي او هغوی خرابوي. بل دا ده دا مودي مسلمانان پسې نښتي، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پسې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم شان کې هم غستاخي کوي. بل دا چې پاکستان خرابی نو پاکستان کې د آرمي یو اهم رول دی. لومبی خو هغوی کې آرمي هر څه کنټرول کړي، لومبی خو آرمي کې درار نه راځي. کو پاکستان خرابی نو د دې آرمي باندې به اټیک کوي او د دې آرمي کې به درار راولي. کو آرمي کې درار راولي خدای مکه الله مکه نو پاکستان به خراب شي. بل دا د عراق هم چې دی هغوی سره هم خپل فوج نشته نو هغوی باندې هم جنګونه کېږي او عراق دی اغېشتلي والي. محمد علي خان یو ځل به بیا موږ ستاسو ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو دلته کې راغلئ او بیا موږ له دومره انټرویو راکړه. څنګه چې تاسو ته ووایي چې د ملک اهمیت ډېر زیات دی، د ملک اهمیت کې د آرمي څه اهمیت دی که نه ډېر زیات دی. څنګه چې ما تاسو څلور ستنو کې ما څلور ستنو کې نه دي یو ستنه د آرمي ده، نو تاسو آرمي پسې خبرې مه کوئ، آرمي ډېر زیات اهمیت دی، پروپیګنډې ده څه پسې مه کوئ. خو آرمي نه به زموږ به د فلسطین، افغانستان او عراق شانتې حال د آرمي به په سیاست کې ملاړه د دې سیاست سره کار نشته. وجود تاسو سره په بل انټرویو کې ملاویږم. جزاک الله والسلام.